میا صاحب هم مونږ له ډېر د پښتو لاس راکړی او مونږ سره یې ډېر هلې ځلې کړې وې او په 2002 الیکشن کې ډېر مونږ سره مرسته یې کړې وه. د هغې نه پس ته که مهتاب میا صاحب دی او که سهراب میا صاحب دی هغوی هره موقع کې زمونږ مرسته یې کړې ده او مونږ له عزت راکړی دی. زه د ما سره هغه الفاظ نشته چې څنګه دوی شکریه ادا کړم. بیا زه په دې موقع باندې د بازو د خلکو هم ډېر زیات مشکور یم ځکه چې تاسو هم په هره موقع باندې مونږ له عزت راکړی دی، مونږ سره مرسته کړې ده، په مونږ باندې اعتماد کړی دی. او که هغه الیکشن راغلی دی او که هغه جلسه راغلی ده، که هغه جلوس راغلی دی، تاسو خپل مرسته مونږ سره کړې ده او زه په هغې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم. عزتمندو، په 8 فروری باندې د انتخاباتو سلسله ده. ما نه مخکې آفتاب میا صاحب هم په هغې باندې پوره نظر واچو. نور رونو فلیحد رورم او نور ملګرو په دې باندې خبرې وکړې. بنیادي طور باندې ځان به په دې خبرې پوهیو چې دا ووټ مونږ څه لپاره استعمالوو. دې وخت سره خو به ډېر خلک راځي، تاسو نه به ووټ غواړي. څوک به د اسلام په نوم باندې غواړي، څوک به د نوې پاکستان په نوم باندې غواړي، څوک به یو جامه کې راځي، څوک په بله جامه کې راځي. خو دې باندې به ځان پوهیو چې دا ووټ چې دی دا مونږ دې لپاره استعمالوو چې مونږ قومي اسمبلۍ ته او صوبایي اسمبلۍ ته خپل داسې یو نماینده ولیږو چې هغه زمونږ د علاقې د حقوقو تحفظ هم کوي او هلته کې زمونږ د دې علاقې چې کومه پسماندګي ده د هغې وکالت هم وکړي او بیا د هغه ځای نه وسایل راوړي چې د دې پسماندګي لرې کړي. په دې حوالې سره که تاسو وګورئ نو په دې تنګي تحصیل کې که روډونه ښکاري، که بجلی خوره شوې ده، که ګیس خور شوی دی، که پلونه جوړ شوي دي، که سکولونه جوړ شوي دي، که کالجونه جوړ شوي دي، دا ټول د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا کارنامې دي. عزتمندو، په دې به سوچ کوو که دا په دې ووټ باندې جنت وې نو بیا خو ډېر آسان کار و. بیا خو دا دومره عبادتونه کولو او دغه کولو اړو ضرورت نه و، بس ووټ په مچو بس کار بیا ټیک و. تاسو په دې باندې پوه یو، عالمان صاحبان په دې خبرې باندې پوه دي چې جنت او دوزخ چې دی هغه زمونږ په اعمالو باندې ده او د هغې فیصله به الله تعالی کوي. عزتمندو، دې لپاره په جذباتو کې به نه راځو، په جذبې نه به کار نه اخلو بلکې د هوش نه به کار اخلو. په دې به سوچ کوو چې زمونږ د علاقې لپاره څوک ښه دي. زما خیال دی چې دا کوم امیدواران ولاړ دي هغوی هم که ودروئ او د هغوی نه هم دا سوال وکړئ چې یاره د علاقې ترقي څوک راوستی شي، د علاقې مسایل څوک حل کولی شي، دلته کې ګیس څوک راوستی شي، دلته کې روډ څوک جوړولی شي، دلته کې بجلی څوک راوستی شي، دلته کې اسپتال څوک جوړولی شي. زما خیال هغوی به هم تاسو ته دا وایي چې د آفتاب احمد خان شیرپا نه علاوه دا بل یې څوک نشي کولی. عزتمندو، امدا تاسو ته درخواست دی چې مخکې هم تاسو را سره راپاڅېدلي او مرسته هم کړې ده. 8 تاریخ باندې به بیا تاسو راپاڅئ، بیا به را سره همت کوئ او انشاءالله کامیابي به په 8 تاریخ باندې د ډیوې به وي، ستاسو به وي، د دې علاقې به وي، د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپا.